د آیت کریمه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین خو تاسو ډېر برکات لیدلی وي، ډېر زیات وظایف به مکړي، هره وظیفه چې کوي هغه کامیاب ده. آیت کریمه کې دومره برکت ته ځکه دا اسم اعظم دی. یونس علیه السلام ته چې الله پاک نجات ورکوي د دعا په برکت سره، د کلمې په خاطر سره، او بیا الله پاک سو فاستجبنا او فرمایل فاستجبنا له ونجیناه من الغم. یونس علیہ السلام ته دې کلمې په خاطر سره فاستجبنا له ونجیناه من الغم، دغه غم نه ورته نجات ورکو. وکذالک ننجی المؤمنین، او الله پاک سي الله یې هم دک شان دی موږ مسلمانانو ته سکو نجات ورکو. نو ګویا چې دې کې یو نقطه ده چې څوک هم دې سره دعا کوي هغه به قبلي. نو راځي چې تاسو ته نن یو داسې طریقو هم د سوره د دې آیت کریمه چې ان شاء الله العزیز ست دعا کوي هغه به قبلي. مختصر وظیفه ده او ان شاء الله العزیز په یو ورځ کې به وظیفه کار کوي ان شاء الله. خو منځونه بیا 15 وخت منځ کوي، رزق حلال طلب کوي، تاسو ته پته لري وظایف او اجازت دما عام ده. خدا راځي 15 وخت منځ څوک نه کوي دا وظیفه بس کارو کی چې الله ته خپای هغه وظیفه بس څوک قبلي. دویم نمبر دا چې رزق حلال طلب، حدیث کې راځي چا په خېټه کې حرام پراتی، چا سکاک، چا خوراک سکاک حرام ده او چا لباس حرام ده، نو هغه دعا به څنګه قبليږي. دریم نمبر دا چې الله تعالی باندې یقین او اعتماد پورا ساته چې الله به ما دعا ضرور قبلي، ما باندې رحم کوي. څلورم نمبر او اخیری شرط دا دی چې د وظیفې تلفظ ټیک وي. اوس آیت کریمه ډېر خلک غلط ملتي زمونږ وظیفو طریقه سي بس دومره بوجای ډوګي مرا غونډ کړي او بیا چې د هغې باندې راځي دا دومره لکه دي بیا څه یو ماشومان مم را غونډ کړي، لوی مم را غونډ کړي، چا او داسې چاني او بیا څنګه یو لا اله الا سبحانك لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا سبحانك اني كنت هغه څومره بوجای پورا شو لګه 1,25,000 100 लाख پورا شول. دا طریقه ده اسې د وظیفې دا طریقه قبول شي کنه. دا به الله ته سوال کوي، الله ته به فریاد کوي چې زه ګناهګار یم، الله زه ګناهګار یم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یونس علیه السلام په کوم درد او غم سره دا ویلي وه چې اسمانونو ته ورسېده، فرشتو وی یا الله دا آواز خو جانا پہچانا دے وی او دا دی ما پیغمبر یونس دے. یونس علیه السلام ته الله پاک دغه کلمې په خاطر سره نجات ورکو. مونږ د هم الله د هر غم نه نجات راکړي، خو مونږ په صحیح طریقه وای، که مونږ په صحیح طریقه سره وای نو راځي چې تاسو ته داسې طریقه وښیم ان شاء الله. بس کښېنه ښه تنهایه کې به کښېنې او اول به 2 رکعات صلات حاجت وکړي او بیا به 11 پیرې درود شریف وایي او 1500 پیرې به آیت کریمه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. 11 پیرې چې دا وایي بیا به اخري کې درود شریف 11 پیرې وایي او بیا به د خپل حاجت لپاره دعا وغواړي. ان شاء الله په یو ورځ کې به ستا حاجت پوره کېږي، خو د زړه نه صحیح طریقې سره د توبې په نیت وایي. دا نه چې صرف سر نه غونډاړی چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين شمار پوره کوي. صرف شمار پوره کول نه دي بلکې الله رضا کول نیت وي. څنګه چې یونس علیه السلام په کوم درد طریقې سره ویلي وه هغه طریقې ته هم موږ نشو رسېدی، خو لیکن زړه کې به الله ته د توبې په نیت باندې ان شاء الله تو وګوره چې په یو ورځ کې ستا حاجت پوره کړي ان شاء الله. خو بیا هم اخري لیمټ چې 40 ورځې دی، 40 ورځې پورې مسلسل وکړه، په یو ورځ کې به پوره شي. که عمل کې د کمی په 2 ورځ بیا وکړه، 3 ورځ بیا 40 ورځ کې به ان شاء الله ضرور به ضرور ان شاء الله ستا حاجت پوره کېږي. الله تعالی دې په حال رحم وکړي، الله تعالی دې ټولو مسلمانانو دا غمونه پریشانۍ دا په خوشحالو کې بدل کړي، په سکون او راحت کې دې بدل کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.